ډېرو محترمو مسلمانانو صلات اخلاص دا یو مونځ تاسو یو پیره په خپلې زندګۍ کې وکئ انشاءالله. دا مونځ به نه تاسو اورېدلی وي، دا داسې طاقتور نفل دی چې چا یو پیره کړي، یو پیره صرف د هغه انسان الله تعالی فوراً حاجت پوره کړی دی. که څومره هم ستاسو غټ حاجت دی او هغه نه پوره کېږي، که هغه حاجت په هر شکل کې وي، که د رشتې په شکل کې وي، که د محبت په شکل کې وي، که د قرضونو په شکل کې وي، یعنی ستاسو یو حاجت دی او په هر شکل کې وي، انشاءالله الله جل شانه به د دې مونځ په برکته الله تعالی دا حاجت تر سره کوي. دې مونځ ته علما فرمایي صلات اخلاص. دا مونځ د اخلاص دی. دې کې به صرف سورت اخلاص تاسو وایي. محترمو انشاءالله ډېرو خلکو په دې باندې تجربې کړي. ګوره اول خو مونځ د تجربو شیز نه دی، خو لیکن بیا هم د خلکو د زړه اطمینان دپاره دا خبره ذکر کیږي چې په دې باندې ډېرو خلکو، ډېره بې شمېره خلکو الله تعالی حاجتونه پوره کړي، مشکلات پې وله الله جل شانه پوره کړي دي. نو زه هم دا غواړم چې ستاسو حاجات هم الله تعالی پوره کړي. په دې باندې دومره وخت نه لګي، 4 رکعته نفل دي. انشاءالله چې ستا د زندګۍ د ټول نه بهترینه نفل به دا ګرځي او په دې باندې محترمو بار بار عمل کړی شوی دی، بار بار په دې باندې د الله تعالی نه حاجتونه پوره کړی شوي دي. نو تاسو هم د الله تعالی نه په دې طریقه سره د صورت صلات اخلاص 4 رکعته نفل مونځ وکئ. انشاءالله چې څه غواړئ هغه به راته الله جل شانه درکوي، چې کله یې غواړئ الله جل شانه به درکوي. د الله تعالی در وسیع دی، الله تعالی نه غواړئ، الله تعالی په غوښتلو خوشحالیږي، په نه غوښتلو الله جل شانه خفه کیږي. لہذا چا چې په دې طریقې سره الله نه وغوښتله، هغه به نا امیده نه پاتې کیږي او هغه به امیدوار د الله تعالی د دربار نه رخصتیږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان رونو خویندو او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی د دې ټولو مسافرو ډېرې خوشحالۍ، ډېرې کامیابۍ نصیب کړي. تور سرو دی الله تعالی حامی و ناصر مددگار شي، نکاحګانې دې الله وکړي. الله تعالی د نوجوانانو په زندګو کې برکات واچي. هغه نوجوانان چې زمونږ وظایف اوري او که نه اوري، دا ټول نوجوانان دې الله تعالی کامیاب او کامرانه کړي. محترم مسلمانانو، زمونږ وظیفه د صلات اخلاص مونځ ده. صلات اخلاص 4 رکعته نفل مونځ وظیفه ده زمونږ. دې ته صلات اخلاص ځکه ویلی کېږي چې دې کې به صورت اخلاص قل هو صورت تاسو ووایئ. یعنی په لومبي رکعت کې هم صورت اخلاص وایي، په دویم کې به هم وایي، په دریم کې هم وایي او په 4م رکعت کې به هم صورت اخلاص وایي. محترمو دا نفل چې چا کړي دي، علماو ذکر کړي دي، د هغه الله تعالی ټول حاجتونه پوره کړي دي، ټول مشکلات الله جل شانه آسان کړي دي. نو تاسو دې نفلو ته غوږ شئ، د دې ترتیب طریقه راته ښیمه، په دې سکرین به تاسو ته انشاءالله دغه ټول ډیټیل ښکاریږي. تاسو ورته غوږ شئ اوس دې ته. اور محترم مسلمانانو، تاسو چې کوم هم حاجت دی د هغې دپاره دا تاسو کولی شئ. هر مشکل دپاره یا هر بیمارۍ دپاره دا 4 رکعته نفل مونځ به کړئ. داسې کار به وکړئ چې لومبی به اودس چارهدام وکړي، بیا به راشي 4 رکعته نفلو نیت به وتړئ. نیت کوم دړه د خلاص 4 رکعته نفل مونځ کوم په دې حاضر وخت سورة تعالی را محمد کعبې شریفې ولور کوم. الله اکبر، الله اکبر دی وي. بیا د محترم مسلمانانو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك پورې مونځ دی. بیا دی الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم نه تر ولضالین پورې مونځ وي. بیا د صورت دغه ولضالین امین نه پس بیا 10 پیرې صورت اخلاص وي. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 10 پیرې به صورت فاتحې نه پس به 10 پیرې صورت اخلاص قل هو صورت وي. بیا به رکوع کې دغه یو رکعت دی پوره شو. دویم رکعت کې د الحمد نه پس، دویم رکعت ته چې پاس الحمد دی وي، د ولضالین امین نه پس بیا 20 پیرې صورت اخلاص قل هو صورت په 20 پیرې وي. صحیح شوه. دویم رکعت دی هم پوره شو، سجدې دې هم 2 وکړې، هر ترتیب دی پوره شو. دریم رکعت ته راپاڅېدلې، نو په دریم رکعت کې به بیا 13 پیرې صورت اخلاص وي. الحمد نه پس به 13 پیرې صورت اخلاص وي. چې دا رکعت دریم پوره شو، 4م رکعت ته راپاڅېدلې، نو په 4م رکعت کې به د الحمد
لله رب العالمین. دې نه پس به بیا 40 پیرې سورة اخلاص وي، یعنی په لومبي رکعت کې 10 پیرې، په دویم رکعت کې 20 پیرې، په دریم رکعت کې 13 پیرې، په څلورم رکعت کې 40 پیرې. صحیح شوه؟ 40 پیرې دې پوره کړو. بیا دې سلام وګرځو. د سلام نه پس به بیا په دغه خپل ځای باندې کښېني، بیا به 50 پیرې سورة اخلاص وي. قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 40 پیرې دې وي. د هغې نه پس به محترم مسلمانانو 80 پیرې 70 مرتبه دا یعنې په سکرین تاسو ته ښکاري 80 مرتبه به لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دا به 80 کارته وي 70 مرتبه. د 80 کارتو نه پس بیا 80 مرتبه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. کو دا استغفار چاله ورځي، کو دا نه ورځي استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب. کو دام نو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. کو دام چاله نه ورځي. وایي چې اسان وي نو بیا دې وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. 80 پیرې به ده ووایي. د دې ټولو نه پس بیا 80 مرتبه درود شریف ووایي. درود شریف کو درود ابراهیمي مې ویلی شو، کوم چې موږ په مونځ کې وایو ډېره بهتره ده. کو دغه نشو ویلی نو وصلی الله علی النبي الأمي، وصلی الله علی النبي الأمي. کو دا هم څوک نشي ویلی اسان وایي نو صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. 80 مرتبه به ده ووایي. خو دا مونځ به تاسو په تنهایۍ کې کوئ چې تی او صرف ستا هغه الله وي چې کوم ته د هغه سره مناجات کې، یعنی د چا په مخ کې به د سره کښېنه. بیا چې دا نفل ته کله وکړي نو د دې به تذکره چاته نه کوي چې یاره ما خو دا نفل کړي دي، که حاجت دې ورسره الله تعالی پوره کړو نو بیا بل مسلمان ته ضرور وښایه. حاجت به دې الله تعالی ضرور پوره کوي. یو به د الله تعالی نه په دې مونځ کې شکوې نه کړي الله دا کار غواړم الله دا راکړه، الله ستا په خزانو کې خو څه یعنی شکو سره نه کول چې الله بس دا څیز غواړم او الله ته یې نه راکړي او دا تا څه خو ډېرې دي او پلانکې او ډینګرې داسې، نو د الله تعالی نه په عاجزۍ سره ای محبوبه الله بل چاته دا سوال کولی نه شم الله، او که بل چاته وکوم څوک یې راله نه پوره کوي الله، نو ستا در ډېر غټ دی الله. ستا د خپل د دې اذکارو د برکته دا ما چې څومره ستا اذکار وکړو، ستا تلاوت مې وکړو، ستا د آیاتونو او سورة اخلاص مې وي الله دا مې ستا د رضا دپاره وکړه الله. زما د حاجت پوره کړې مالک الله. ستا د در نه ما سوا نور درونه نشته الله. مخلوق ته که لاړ شم تندی تریو کړي الله، زما د حاجت به ته پوره کړې کریم الله. ما سره د رحم او د کرم معامله وکړه، ما سره د محبت معامله وکړه. انشاءالله محترم مسلمانانو الله جل شانه به مخامخه حاجت پوره